کله د پی ټی آی لومړی ګورنمنټ راغلی و پرویز خټک وزیر اعلی و نو هغه یو دغه کړی و چې یاره زه به جومات کې ملایانو له پیسې ورکوم وظیفه به ورکوم هغې ویل داسې چې وظیفه به ورکوم الحمدلله زموږ پښتنو علما هغه یکسان مسترد کړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو په نننۍ ویډیو کې هغه مولیان صاحبان را منشن کې چې کومه به د پی ټی آی ګورنمنټ نه 10,000 روپۍ خوړلې هغو ته پکې یو ډېر سبقي ویډیو د یو مولوي صاحب دی. زه خو پیژنم نه خو د مولوي صاحب چې کوم بیان کړی دی او کومې خبرې کړي دي یقینا چې یوه خبرې د لیکلو ده او باقاعدې خپلو مقتدیانو ته په مسجد کې دا خبرې کړي دي چې دا در سره په کولو غوږونو باندې واورېدې کې وي پی ټي آی والا تاسو به هم ناستي یې او هغه مولوي صاحب ته نه بیا مطالبه کړې چې دا د طریقې سره دې وشي بیا به مونږ چې دی دغه 10,000 نه وي بیا به مونږ 15,000 روپۍ اخلو. نو زه به یو خبره لاول د دې مولوي صاحب د خبرې نه مخکې وکړم چې زمونږ په کیپي باندې په درېیم ځل باندې بیا ګورنمنټ د پی ټي آی را جوړ شو او د الیامین ګنډاپور په شکل کې یو غټ غل یو شرابي انسان راوست او غیره ته د صوبه خیبر پښتونخوا وزیر اعلی جوړ کړ. هغه وزیر اعلی صاحب یو ټیک ټاکر جینۍ راوستې ده خو هغې له چې دی وروره پرچونه راخلي خو چونکې زما او ستا غریب بچي له چې کوم علما کرامو حکومت جمعیت الاسلام حکومت کتابونه او تعلیم پرې کړی نو هغه نوړی د هغه د غریبانانو د خولې نه واغستله هغې باندې به ټیک ټاکرو ته دغه فیسبوک والا له دغه روپۍ ورمیلاویږي او هغه صحیح او حقیقي تعلیم چې کوم هغې نه ستا او زما بچې محرومه کوي. دغه خیواناتو له تاسو په خپله او په جذبه کې او په ضد پیوټ ورکړی دی پرېږدی خدای هم چې دی نو نور هم پې تباه برباد کا. خو راځئ د مولیانو عقیده د مولیانو ایمان دا مولوي صاحب زه نه پېژنم خو دا درته ښیم چې مولا څنګه یې ولې زه د علما کرامو حکومت خوښوم ولې زه علم خپل رهبر جوړم ولې زه علمانو پسې شاته ځم. علم چې ما ته څه وایي هغه ټیک وایي که نه زه څنګه یو شرابي یو زینهکار یو بدکاره پسې شاته لاړ شم. نو ملګرو خبرې مقصد مې اصل کې دا دی چې دا مولوي صاحب زه نه پېژنم خو دې در سره لږ ګورئ چې د څه ویلي ډېرې د کار خبرې کړي دي. اوس د دې یو بله حربه استعمال شو اوس ویل کاغذونه ډک کړي موږ نه ډکو نه مخکې ډکولي نو اوس ډکو د دې وجه پس منظر څه شي دی چې دا موږ دونه سخت شوي هلکې دا ما دلته کې تنخوا نشته زه وایم چې د مفتو 1000 روپۍ راته نه میلاوېږي نه دا چې هر مسجد کې وګوري دا عالم تنخوا هم نه وي لیکن دا تاسو سره د علماو ګورئ تاسو د علماو قدر نه پېژنئ هغې وایي چې ګورئ موږ به خرڅ نه شو سبا چې په دې منبر باندې ناست ته بیا خبره نشي کولی قال الله قال رسول نشي ویلی دا ټوله منصوبه ده دا د یهودو منصوبه ده د هغه منصوبې دا خبره جوړ شوې ده اوس دا وایي چې دا ډک کوي دا فلا کوي دې پسې پس منظر چې موږ سخت شوي ولي اوسې ګورئ دا به یو کال دوه کاله به پیسې میلو شي مطلب 2014 کې دا خبره منسوخ شوې تاسو ما د ماشوم یو جومات ښودلی شي چې هغې کې پیسې میلو شوي د فیسبوک خبرې مه کوئ د ماشوم یو جومات ماشوم کې لاسونه جوماتونه مختلف مکتب فکر والا دي بریل مکتب فکر پکې شته حدیث مکتب فکر والا شته زموږ دیوبند والا پکې شته پنجګیرین حضرات پکې شته ټول مکتب فکر والا دي کوم یو په ماشوم کې ما ته ښودلی شي په فیسبوک باندې ټولو ته پیسې میلو دي خپلې ماشوم خبره نه کوم داسې لاړ شي په ډبرې کې ګوري چا ته هم نه دي میلو وجه څه شی ده وجه دا ده چې صرف عوام دا جوماتونه چې جوړېږي دا د چا په تعاون سره جوړېږي تاسو نه د موږ نه چا په تعاون د ستاسو په تعاون سره جوړېږي زما تعاون دا دی چې زه تاسو دلته کې بیان کوم د ستاسو تعاون دا دی چې جومات جوړ کړئ ستاسو تعاون دا دی چې زما سره د دلګو تاسو والا پیسې راکړئ نو دا غواړي دا صرف د عمران خان ګورنمنټ چې راغلی خو پکې مه ګورئ صحیح خبره ده کوم کچا باندې پته لګي نو څه کوم د عمران خان ګورنمنټ چې راغلی دا ټول د یهودو هغه پرچار دی چې هغه صرف دې لپاره راغلی چې د عوام د علماو نه غواړو د عوام به داسې شي به صرف ګورنمنټ والا پیسې ورکړي که نه اصل ګورنمنټ پیسې ورکړي زما څه کار دی جومات کې نو دا به زموږ سره د حکومت دا خپل ښېګڼه وي چې چلو چې دوی موږ ورته الحمدلله په خپل د قاید مله قاید جمیل مولانا فضل الرحمن صاحب چې کومه خبره چې دا د یهودي جنټ دی ورته بریان ورته وایي چې د یهودي جنټ دی موږ ورته وایو خو چلو چې دا کوم د پی ټي آی سپورټران دي چې تاسو چې د دین خیرخوان دي صحیح شو د دین خیرخوان دي جومات بیل دي معاف دي کنه د جومات بیل دي معاف دي د جومات د ګیس بیل دي معاف دي او یو درېیمه خبره درته بله کوم هغه دا ده چې ګوره دې کله چې موږ دا اعلان وکړو که نه ولې نو د 10,000 روپۍ اعزازیه په دغه دور کې دې د ډالرو لپاره په بجټ کې منظوري وکړه 35,000 روپۍ د شا کاکا داسې ده که نه 35,000 تاسو وګورئ چې تاسو وګورئ په 2014 کې دې د ډمانو لپاره 35,000 کا د عالم لپاره 10,000 روپۍ هغه اعزازیه او د ډم لپاره 35,000 مقرره کړي چې دا په بجټ کې دا ډمانو په څه پیسې ملامېږي دا ولې تاسو وګورئ چې دا بهایي دونه عام کېږي وجه دا ده ځکه عام کېږي چې 35,000 روپۍ ورته داسې وختو کې ملاوېږي. ملګرو تاسو به دا مولوي صاحب دلې وي ډېرې د کار خبرې کړي دي ډېرې قیمتي خبرې کړي دي خو په دې قیمتي او د کار سړی پوهېږي دله سړی
بې غیرته سړی بړوه انسان هغه به په دې خبرو ته په سپک نظر ګوري، هغه به دا خبرې په صحیح طریقې سره نه اوري، ولې چې هغه کې به د دې خبرې اورېدو اماده نه وي، برداشت به پکې نه وي، هغه به ذهني او پیدایشي غلام وي، نو ځکه به داسې خبرې نشي اورېدی. ګوره د پی ټي آی ګورنمنټ ډمانو ته، فنکارانو ته، اجلاګانو ته چې څوک وایي چې زه اجرا یم، څوک وایي زه ډم یم، څوک وایي چې زه دغه یم اخشناننا والا یم، نو هغه له 35,000 روپۍ د بجټ نه میلاویږي. مولوي صاحب وایي چې زه صحیح ده ما خو ته اخلې په پیسو باندې، خو مالم دا تنخوا ته د بجټ نه کا، زما د جومات چې دا کم بیل دی د بجلی او د ګیس دا راته ماف کا، بس صحیح ده پی ټي آی، بس مونږ یې سره تسلیمیږو. خو نه، ته ډم له چې دی 35,000 تنخوا ورکې او ملا ته دومره سپک نظر کې چې هغه له 10,000 روپۍ هغه هم اعزازیه وظیفه والا ورکې چې هغه چې څنګه د حکومت ختمیږي هغه پیسه ختمیږي. نو دغه مولوي صاحب چې دی هغه مولیانو ته چې چا 10,000 روپو ته کم خوشحالېدل، نو هغو دې هم لږې سترګې د کولو کي او د دې مولوي صاحب نه دې لږ د خبرو هم چل زده کي او دغسې دې لږ ځان هم خبر کي چې دنیا څو ډانګه ده، چې د ډم ته په کم نظر ګوري او 10,000 روپو والا مولا تا ته په کم نظر باندې ګوري. نو بس بیا ستا ایمان دغه دی چې ته به په 10,000 روپۍ خرڅېږي، خو زما داسې مولا پکار دی چې هغه په کروړ هم نه خرڅېږي، بلکې د هغه عقیده او د هغه ایمان مضبوط وي او هغه هم دغسې چې دی په مسجد کې خپل مقتدیان هم په دغسې طریقې سره آګاه کوي چې وروره دا د یهودیانو ایجنټ و، دا چې په کومه منصوبه راغلي هغې ناکامه ده او هغه ورله دغې علما کرامو ناکامه کړې ده، بل دله د اوس چې دی هغه چې دی د دغه منصوبې مخې ته نه شو ودرېدلی. ملګرو ویډیو کوم خوښه شوي مخکې د سره شیر کړئ او ضرور پکې د 10,000 روپو والا مولیان رامنشن کړئ چې دا بیان لږ په کولو غوږونو باندې واوري. والسلام.